अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलैहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। मुहतरम व मुसलमानान रुणो, द सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला की मखके हम से बहस और से खबरी शेवी वे ओ मगा ज़मन की सो खबरी नूर आरज को मखके दा खबर शेवी वाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरे ते हिजरत उको। मदीना मुनव्वरा के लगद अमन जिंदगी शुरू शुआ। माली हालत ला द मुसलमानानु आगा से कमजोर है। ज़के कम मुहाजिरीनु चे हिजरत करे हो नु दागी मालो असबाब आगा टोल प मक्का मुकर्रमा के पाते शेवे। अगरचे द मदीने मुनव्वरे खल्को दागी सरा मुकम्मल ताउन को इमदाद को खुदयो कोर नबल कोर चरता आबादी नु जमाना द गुरबत वा द कमजोरी वा न इब्तिदाना सवड़े वड़े गुंदे
غزاګانې شروع شوې چې هغې ته سریه ویلی کېږي. نبي علیه السلام موقع په موقع باندې د صحابه کرامو واړه واړه ټولګي یو ځای بل ځای ته ولېږل. کله چې د مکې مکرمې مشرکان د دې خبرې نه خبر شو، پوه شو چې په مدینه منوره کې خو مسلمانان مخ په ترقۍ دي، ځکه پوره پوره قبیلې به راتلې او هغوی به ایمان راوړو، پوره پوره کلي به راتلل او هغوی به مسلمانېدل. نو د مسلمانانو په شمار کې زیاتوالی راته اضافه کېدله، دا په کافرانو نه ځایېدله. نو هغوی دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو د ختمولو دپاره یو کوشش کوو. نو یو زبردست قافله تجارتي تیاره کړه او هغې شام ته ولېږله چې په دې کې څومره مال راغې، څومره نفع راله، څومره ګټه راغله، نو دا به موږ ځان له نه استعمالو، بلکې دا به د مسلمانانو خلاف استعمالو، په دې باندې به اسلحې اخلو او بیا به د مسلمانانو خلاف دا استعمالو، جنگ به کوو، هغوی به ختمو. دا خو د دوی یو خپله منصوبه وه، یو مکر و، یو فریب و چې دوی کو. خو د الله د تدبیرونو نه خو دوی نه دي خبر، بې دینه او بې ایمانه خلق دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته اطلاع چا وکړه چې د شام نه د مکی مکرمې د خلکو یو زبردست تجارتي قافله را روانه ده او ډېر مال دی پکې. الله ورته وی لاړ شئ د دې مخه ونیسئ، او چې مخه ونیسئ نو لوټې کوي، مال ترې واخلئ، ځکه دغه خواسم په دې غرض باندې و چې دا به موږ د مسلمانانو خلاف استعمالو او اسلحه به پیالو. نو دوی روان شو د دې مدینې منورې نه چې لږ غونې بار ووتل، نبي علیه السلام اعلان خلکو ته وکړو چې دغسې حالات دي، د دې قافلې مخنیوی کول غواړي او د هغې سره ډېر مال دی چې هغه مال ترې نه واخلو. نو صحابه کرام خو ټول قربان، 313 کسان هغه برابر شو، خو د جنگ دپاره نه تلل ځکه چې فی الحال د جنگ خبره نه وه. اته تورې وې په دې ټول لښکر کې، چا سره ډانګي و، چا سره څه و، چا سره څه و. د دې مدینې منورې نه چې لږ بار ووتل، یو نیم کیلومیټر فاصله باندې یا لږ زیات، هلته نبي علیه الصلاة والسلام صحابه ټول کېنول. په هغه ځای باندې د ترکو بادشاه چې کله خلافت عثمانیه و نو هلته یو جومات جوړ کړی، مسجد امیر ورته وایي. لاره کې راځي، یو طرف تم ته سړک دی، بل طرف تم ته سړک دی. دغه ځای کې نبی علیه السلام صحابه کرام کېنول او د هغوی شمار او اندازې مو کړه، او په هغې کې چې کوم واړه نابالغه هغې را واپس کړي.
صحابه کرامو په ماشومانو کې هم دا جذبه وه چې مونږ ځان قربان کو د دین دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ځان قربان کو خو نبی علیہ السلام هغې ته اجازت نه ورکو تاسو ماشومان یئ تاسو واړه یئ او د هغې نه بعد بیا روان شو کافران په ډېر ډول و سینګار باندې او په ډېر ناس باندې سره د شرابونو او د ډمانو د سندرغاړو ښځو هغوی راغلي دي او بدر کې ډېر اچولي بدر د مدینې منورې نه 150 کیلومیټر فاصله باندې دی په لاره کې 5-6 غټ غټ غرونه راځي اوس د سعودي حکومت هغې کې داسې روډونه جوړ کړي دي چې چړایي پکې نشته هغه غرونه بلکل کټ کړي دي بلکل نو څه غرونه د ګټې دي او چې بدر ته نږدې شو نو څه غرونه خالص د سرې شګې دي ټکه سره شګه لوی لوی غرونه دي هوا لګي نو په دې سړک باندې هغه شګه راخورېږي نری غوندې شګه راخورېږي بهرحال رسول الله مبارک په دغه سخته لار صحابه کرام په دغه سخته لار روان دي اوس سړک دی اوس روډ دی ګاډي کې کېنه او په یوه ګنټه کې بدر ته ورسي الله پاک ورته زه 3 پیرې بوتلی وم الله دې تاسو او مونږ ټولو ته بار بار دا سعادت او دا ښکلی سفر نصیب کړي کفار راغلی دي او ناس دي او ښځې قبضه کړی دی مسلمانان چې ورسېدل نه دې ته لاندې ځای کې ځای میلاو شو خو الله جل شانه یو عجیبه حکمت وکړو چې دوی به یو بل ته کتل نو د یو بل نه به ورته ځان دوچن ښکارېده حالانکه کافران خو د مسلمانانو 3 چنده وو کافرانو 1000 او مسلمانانو 313 په ظاهري نظر کې خدای پاک داسې انداز دوی ته جوړ کړ چې یو بل ته به دوی دوچن د خپل ځان نه دوچن ښکارېدل مسلمانان به په دې زړه ور شو چې مړه دا خو موږ ته قرآن کې الله تعالی ویلي چې تاسو 100 کسان یې نو د 200 کسانو مقابله به کوئ او کولی شئ او خدای به تاسو له غلبه درکوي خو دې خوا د مسلمانانو په خپل بې سر و سامانۍ باندې یاره وه چې موږ سره څه شته نه نبی علیه الصلاة والسلام دپاره یو وړه غونډه ډیرکۍ وه په هغې باندې یو سفر جوړ کړ چوپال یې جوړ کړ خیمه یې ولګوله صحابه کرام خو تیار ناستی بار نبی علیہ السلام د ماسخوتن نه الله ته په زارۍ او په دعاګانو باندې شروع وکړه الله دا ستا یو موټی مسلمانان دي که دا ختم شي نو د قیامته پورې ستا نوم اخستو واله به څوک پاتې نشي د توحید او د خدای د یو منلو د عقیدې به څوک پاتې نشي دا دعاګانې غوښتلې
تر دې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د اوږو مبارکو نه بس څادر پرېوت. ابوبکر صدیق به بیا څادر راوچت که د نبي علیه السلام په سر مبارک به یې واچو او نبي علیه السلام الله ته لاس اوږده کړي او دعاګانې یې غوښتې په دې حالت کې نبي علیه الصلاة والسلام ته بشارت میلاو شو د الله د طرف نه زیری میلاو شو چې الله به غلبه درکوي یریږئ مه خوف او خطر مه کوئ او بیا دا خبره ده چې الله به تاسو ته زر فرشتې را نازلي کړي. دغه میدان بدر چې اوس کوم دی هغې ته مخامخ دی مغرب طرف ته یو غر دی هغې ته جبل مرقاب وی په دې به درته زر فرشتې نازلې کړم. بیا ورته ووایي 3000 فرشتې به درته نازلې کړم. بیا ورته ووایي که ډېر حالات سخت شو او دې در باندې ډېره لویه حمله وکړه نو 15000 فرشتې به نازلې کړم. فرشته خو یوه هم پوره وه د دوی د هلاکت دپاره خو یوه فرشته هم پوره وه. د حضرت لوط علیه السلام په زمانه کې الله د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت فیصله چې کله وکړه نو جبریل علیه السلام الله راولېږه او دغه علاقې ته به صدوم علاقه وي او هغې کې 4 غټ غټ ښارونه وو. وی دا د ځمکې د یخ نه اوچت که اسمان طرف ته او بیا یې الټه که یو فرشتې دا کار وکړو. یوه فرشته هم ډېره وه خو قرآن کې الله ویلی دي ولتطمئن قلوبکم. دا شمار چې مې درته ویلی چې زر فرشتې به نازلومه 3000 به نازلومه 15000 به نازلومه نو دا صرف د دې دپاره وه چې د دې مسلمانانو زړه مضبوط شي د دوی اطمینان راشي. ګنې ما تاسو ته وي فرشته یوه هم د هغې ټولو د هلاکت دپاره کافي وه. رسول الله مبارک ته چې کله بشارت میلاو شو نو صحابه کرامو ته وی راووت وی ابو جهل به دغلته مردار پروتي زه یې ورته وښود عتبه شیبه ولید دا غټ غټ کافران د اسلام دشمنان هغوی ځایونه یې ورته وښودل دغلته کله چې د جنگ له دا کافران راتل عتبه او شیبه خصوصا نو د دوی یو غلام عداس رضی الله عنه هغه نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی د طایف نه چې نبی علیه السلام کله واپس شو او دغلته باغ دی په دې طایف کې د طایف د کلي نه بار یو 3 کیلومیټره 4 کیلومیټره یا به لږ زیاتي د انګورو باغ دی پټی اوس هم شته او حصه کې پکې باغ د انګورو اوس هم شته. نبی علیہ السلام هغه باغ کې کېناست دا عتبه او شیبه دا خو کافر و ډېر غټ دا باغ د دوی و د عداس د هغوی نوکرو غلامو هغه ته یې ویې د مېلمه له انګور یوسه یو طباق کې یو پلیټ کې ول انګور یوسه. اوس عداس ته خو دا پته نشته چې دا مېلمه څوک دی او دوی خو پیژنده د مخکې نه چې دا محمد رسول الله دی او دا خو نه مخالف یو او دې دین ته خو حق نه وي نو هغې اول انګور راوړه
چې انګور یې ورله راوړه نو نبي علیه الصلاة والسلام چې انګور ته لاس کنوی بسم الله الرحمن الرحیم عداس حیران شو د شرک په ځمکه بسم الله الرحمن الرحیم دا د کوم طرفه نبی علیه السلام دې تپوس وکړو هلکه ته نوم دې څه دی فلانی د کوم ځای زه خو د نینوا یمه ښه وی ته زما ضرور د کلي د حضرت یونس علیه السلام عداس حیران شي ته یونس علیه السلام څه پیژنې هغه ډېر مخکې تېر شوی دی وی هغه هم د الله پیغمبر او زم د الله پیغمبر یم ما ته د الله د طرف نه دا علم دی عداس دا نبی علیه السلام لاس ښکل کړلو مسلمان شي او بیا دې خپلو نیکانو ته ووی چې د دې سړي مخالفت مه کوئ او بیا چې کله د بدر جنگ جوړ شو او دوی راتلل نو روایاتو کې راغلي فرمایي دا عداس د هغوی په خپو پورې ونښت لکه دا ماشوم چې د سړي پلار په خپو پورې ونښلي زه به د سره ځم مثال په طور یا ته به نه ځې نو دی په خپو پورې ونښت چې سوال درته کوم چې مه ځئ دې جنګ له مه ځئ د پیغمبر مقابلې له ځئ او جهنم ته ځان غورځوئ قلار شئ خو هغوی چېرته منې کېدل دی دلته پاتې شو هغوی جنګ له لاړ دا عتبه او شیبه دغه خلک نبی علیه الصلاة والسلام سار صفونه برابر کړل د جنگ دپاره قانون او طریقه دا وه چې جنگ به شروع کېده نو هغې کې به اول دوه درې کسان د یو طرف راووتل اعلان به یې وکړو هل من مبارز زما څوک مقابلې والا شته چې ما ته راوځي او ما سره مقابله وکړي عتبه شیبه او ولید دا درې کسان راووتل د کفارو د طرف نه د دې طرف نه ورته حضرت علي عبیده او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا وروتل حضرت حمزه خو په اولنی گزار باندې هغه خپل مد مقابل مردار حضرت علي هغه خپل مقابل چې کم دی نو قتل کو حضرت عبیده د ولید مقابله کې لږ غوندې زور یې پې واغست بلکې هغه خطرناک گزارو کو د حضرت عبیده دا خپه چې کم دی نو کټ شوه ولګېده اول تکې حضرت علي او حضرت حمزه فارغ شو خپل مقابلین مردار کړه او دلې رامنډې کړې نو هغه کافر دوی مردار کړ او خپل ملګری په شا کوری وړه رسول الله مبارک خدمت کې حاضر کړ هغه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا شهادت به الله ته قبولي یعنی که زه مړ شمه نو دا شهادت به الله ته قبولي هغه وی چې او دا به الله ته قبولي وي کاش چې ابو لهب ژوندی وی ابو طالب ژوندی وی او زما دا حالت یې لیدلی وی او ما ورته ویلی وی ابو طالب ته مې ویلی وی چې تا کوم اشعار د رسول الله په باره کې په حق ویلي و هغه راشه وګوره اوس مونږ ځان قربانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بهر حال دغه د جنگ حالتو زبردست جنگو شو مسلمانانو ته الله غلبه ورکړه 14 مسلمانان شهیدان شو د هغې نومونه هلته بورډ باندې لیکلي دي
او یا کافران مردار شو، او یا کافران، او یا کافران مسلمانانو ژوندي ونیول او مدینی منورې ته راوست. د دې واقعاتو کې خو منځ کې نور واقعات هم دي. د دې واقعې ذکر کولو د دې غزا او د بدر د دې جهاد د دې د ذکر کولو مقصد دا دی چې صحابه کرامو او نبی علیه الصلاة والسلام دا دین اسلام مونږ ته د وینو په اوبخور کې را رسولی، قربانۍ ورکړي دي، شهادتونه ورکړي دي، وینې بیولي دي. دا داسې په اسانه باندې نه دی راغلی، مونږ ته ډېر په اسانه دلته میلاو دی. مونږ خانداني مسلمانان را روان یو، پش په پش مسلمانان را روان یو. نن مسلمان دومره ایمانی کمزورۍ ته رسېدلی دی چې ځان د پیغمبر په سنتو نشي جوړولی، خپله ناسته پاسته د پیغمبر په سنتو نشي راوستی، خپل غم او خپل خادي دا د نبی علیه السلام د سنتو مطابق نشي کولی. دا ایمانی کمزوري ده. او صحابه کرامو دې دپاره قربانۍ ورکړي، څومره تکالیف چې کومه دی نو برداشت کړه. نو د دغې مقصد دپاره دا واقعات او دا سیرت د پیغمبر علیه السلام ذکر کیږي. هم په دې واقعه کې څه خبرې نور هم پاتې دي، انشاءالله که زندگی وه آینده به بیان کو. دا انشاءالله د ټولو اوریدونکو دا آواز چې چاته رسي، ټولو مسلمانانو خدمت کې درخواست دی چې زمونږه څنګه چې هفتواره اجتماعي دا د جمعې، نو یوه اجتماع زمونږه ماهانه اجتماعي میاشت کې یو ځل هغه د راتلونکي جمعې شپې له د زیارت د ورځې د مازیګر نه تر د ماسخوتنه پورې به وي. بار نه هم ملګري، د چمګاونډ نه هم ملګري، په کار ده چې شرکت کوي، ځکه چې دې کې د دنیا څه خبرې بیخي نه وي، ټولې د دین خبرې ختم پکې کېږي، تلاوت پکې کېږي، بیان پکې کېږي. نو ستاسو د ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی د اوریدونکو، یوازې دا موجوده نه، څومره اوریدونکې خلک دی، که د کلي دي که د دیهاتو د بانډو دي، چې دغه اجتماع کې د مازیګر نه ماسخوتنه پورې تقریبا دغه وخت د هر چا خالي، چېرته که د بعضې کسانو هغه بند نو وي به، او نور دغه وخت تقریبا د هر چا خالي. نو هغه اجتماع کې دغه د زیارت ورځ 4 تاریخ راځي، 4 تاریخ، 4م تاریخ د دې ورپسې میاشتې، یعنې دا یو خو نن جمعه ده، آینده جمعې شپې له انشاءالله هغې ته کوشش وکړي، حاضري وکړي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب.